الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال الله تعالى في مقام آخر إذا سألك عبادي عني فإني قريب أو كما قال الله تعالى في مقام آخر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درود شريف وعائشة وصل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله په انسانانو باندې ډیر نعمتونه کړي دي او بیا د دغه نعمتونو سره تقاضي هم ورخودلې دي چې ما په تاسو باندې دا نعمت وکړو د دې تقاضا دا ده چې تاسو دا یو کار وکړئ. الله جل جلاله په انسانانو باندې دومره زیات نعمتونه کړي دي چې هغه د شمیر نه بار دي. که یو کس دا ووایي چې په آسمان کې څومره ستوري دي دا به زه وشمېرم، مونږ به هغه ته وایو چې بالکل ممکن ده ته شمېرلی شي. که یو کس راولګي او هغه ووایي چې په دې ځمکه باندې څومره شګې پرتې دي دا به وشمېرلی شي، مونږ به ورته ووایو چې آو دا ممکن ده. دا څومره بوټي دي دا به وشمېرلی شي، خو لیکن د الله جل جلاله نعمتونه په انسان باندې دومره زیات دي چې دا د شمیر نه بار دي. د هیڅ څیز متعلق قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ دا ندی ارشاد فرمایلی چې کچری تاسو د دې شمیر شروع کئ نو تاسو به اون شمیرئ. صرف د الله جل جلاله نعمتونه دي چې د هغې متعلق الله تعالی ارشاد فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کچری تاسو زما نعمتونه شمیرل وغوښتئ د دې شمیر شروع کئ نو لا تحصوها تاسو به دا راګیر نه کوئ، دا به ونه شمیرئ. تاسو
د دې وجې نه الله جل جلاله په انسانانو ډېر نعمتونه کړي دي. او بیا د انسان او د الله تعالی معامله څنګه ده؟ هغه معامله داسې ده که یو کس دی الله جل جلاله هغه ته نظر ورکړی دی، نو دا د الله تعالی نعمت دی. داسې نعمت دی که چېرې نه یې ورکولی ړوند به ګرځېدی، د سرې نه یې چا نه تپوس نه شو کولی. دغې الله جل جلاله ما ته لاسونه راکړي دي، که لاسونه یې نه راکولی لاس به مې نه وی، ګټل به مې نه شو کولی، او دغه شان به ګرځېدی، شل به ګرځېدی، د لاسونو نه به خلاص وی. دغه د خپو معامله ده، دغه د انسان د وجود د هر یو عضو معامله ده. که چېرې الله تعالی نه وی ورکړی، د چا نه ته تپوس کولو ګنجایش نه و، سوال نه پیدا کېده چې موږ سوال کړی وی چې یاره زما دا غوږ ولې نشته، زما دا سترګه او زما دا پوزه ولې نشته، په ما کې دا بیماري ولې ده، د دې تپوس کولو ګنجایش نه و. دا په خصوصي فضل و کرم سره الله تعالی په موږ باندې خپل رحم وکړو او دومره نعمتونه یې موږ ته راکړل. او بیا د دې نعمتونو خو څه اندازه نه کېږي، خو لیکن د هغه شخص سره چې کله ممکن و چې د چا نه دا نعمت اغستی شوی یا ورسره نه وي، نو د هغه نه بیا پته ولګي چې د دې نعمت قدر څومره دی. د چا لاس نه وي، د هغه نه دې موږ تپوس وکړو چې د لاس دا نعمت څومره لوی قدر لري، بیا به موږ ته اندازه وشي. قدر نعمت به سلب نعمت است. قدر د نعمت دا چې کله نعمت لري شي، د هغې وخت کې بیا انسان ته د دې فکر پیدا شي، په انسان باندې بیا د هغې نعمت چې کوم دی نو قدردانی دا د هغې غم ورسره پیدا شي. هارون رشید باچا لوی باچا تیر شوی دی، هغه یو ورځ خپل محل کې ناست دی او د باچاحت کم تخت چې په هغې باندې تشریف فرما دی. یو کس راغی، د هغه مخې ته کېناسته او عالمو. باچا حکم وکوي اوبه راوړی دی سړي له. سړي اوبه وڅکي او بیا تې باچا خپل خادم ته وویې ما ته تې هم لږې اوبه واچوه. چې کله هارون رشید په ګیلاس کې اوبه واچولې او خولې ته یې وړې، نو لاندې چې ورته کوم کس ناست و هغه ورته وي باچا سلامت یو تپوس ته نه کومه، د هغې نه بعد اوبه وڅکه. جی وی څه تپوس کو؟ هغه ورته وی چې دې پیاله کې ستا سره دا کمې اوبه در سره دي چې ته په دنیا کې وګرځې او ښه وګرځې او په هیڅ ځای کې اوبه تا ته میلاو نشي او ته د تندې د وجې نه مرې مړ کېږي، نو ته به دا یو کپ اوبه په څه قیمت باندې واخلي؟ هارون رشید باچا ورته وایي چې زه به دا یو کپ اوبه په نیمه باچاهۍ باندې واخلم. په څومره باندې؟ په نیمه باچاهۍ باندې به زه دا یو کپ اوبه واخلم. وی ښه جي، دا اوبه تا په نیم باچاحت باندې واغستې او تا وڅکلې، د دې نه بعد ستا چې کوم دی نو د دې اوبو وتل بند شو، تا ته اوس میتیازې نه درځي او دا اوبه دې په خېټه کې دقه شانې سارې شوې. او که تاسو چېرته لیدلي نو چې په کم کس باندې دا بندش راشي د میتیازو، نو هغه دا چرګ چې سړی حلال کړي او ټوپونه وایي دقه شان ټوپونه موږ په خپلو سترګو لیدل، دومره تکلیف انسان ته. باچا ته وایي هارون الرشید ته د عالم چې دا نیم ګیلاس اوبه تا وڅکلې، یو کپ اوبه دې وڅکلې، خېټې د دې لاړلې او بندش دې شروع شو، بیا نه وځي بار ته، او یوه دوایي په دنیا کې او دغه دوایي ته د ځان دپاره اخلي، نو په څومره قیمت باندې به یې واخلي؟ باچا ورته وایي هارون الرشید دا نیم باچاحت چې کم پاتې دی، دا نیم باچاحت به هغه حکیم او ډاکټر له ورکم، هغه دوایي به ترې واخلم او چې کوم دی زما مرض به ښه شي او زه به درست شم. عالم ورته د لاندې نه آواز وکړو باچا سلامت، نن خو زما هم سوچ نشته او ستا هم سوچ نشته چې د دې یو کپ پیالۍ د دې اوبو څه قیمت دی، خو لیکن یاد ساته
د دې پیالۍ د دې اوبو قیمت ستا باچاحت دی، د دې قیمت ستا باچاحت دی. رونو دا هغه نعمتونه دي چې د مونږ سره د سره نه قدر نشته. بعضې نعمتونه داسې دي دی یخنۍ کې لکه ډاکټران وایي چې په انسان په دې وجود کې د وینې داسې یو ګردشي که چېرې هغه جام شي او هغه د سر په رګ کې تیریږي نو فوراً انسان ته پالج لګي او د دغه پالج داسې پالج لګي چې په سر باندې کم پالج اټیک وکړي هغه سړی بیا روغ نه پاتې کېږي. او په زرګونو ځله الله جل جلاله دغه گردش د وینې د سر نه تیری. د ورځې په زرګونو او په لکونو ځله دغه گردش د دې سر نه تیریږي د وینې، خو لیکن د اوسه پورې الله جل جلاله مونږ ته ښه جسم دا فکر نه دی پیدا شوی یاره چې زما په دې وجود کې دا کومه وینه زغلي دا هم چېرته یو نعمت دی. دا دننه نعمتونو خبره نه، دا خو د سر نه زمونږ فکر دی طرف ته نه ځي. نو الله جل جلاله په انسانانو باندې خصوصي فضل و کرم کړی دی، خصوصي عنایت کړی دی. خو لیکن دا عنایت به د انسان سره څنګه باقی پاتې کیږي چې همیشه دپاره دا انسان په دغه صورت کې، په دغه شکل کې، په دغه پوزیشن کې، په دغه حالت کې د دې دپاره صرف یو څیز دی، هغې ته ویلی شي دعا. چې د الله جل جلاله نه انسان وغواړي. رونو که مونږ په دنیا کې په عباداتو باندې سوچ واچو نو د هر یو عبادت مقصود دعا ده، تضرع ده، الله تعالی ته عاجزي ده. څومره مونځ که مونږ کوو نو په مونځ کې څو ځله مونږ د الله تعالی نه دعا غواړو، د الله تعالی صفات ولې بیانو؟ د دې دپاره چې الله جل جلاله مونږ طرف ته خپل رحمت متوجه کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله دنیا و آخرت میں خیسته کی. دغه دعاګانې بار بار غوښتلی شي، یعنی دا اهم عبادت ما راواغست. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه الدعاء مخ العباده. دعا دا د عبادت مغز دی، یعنی بادام دی یا چې کوم دی نو غوز دی، نو د پاسه دا کوستری چې کوم دی دا خلک غوزاري خو مغز یې خلک خوري. نو د هر یو عبادت مغز دا دعا ده چې انسان په دعا کې عاجزي وکړي الله جل جلاله ته. او بیا الله جل جلاله داسې یو ذات دی چې د دنیا چې د الله تعالی نه غواړي هغه به درکوي، خوشحالیږي پې. الله جل جلاله په دعا باندې خوشحالیږي. د دنیا ماحول خو دا دی چې دو قسمه خلق په دنیا کې اوسیږي. یو قسم هغه خلق دی چې د الله تعالی نه غواړي، دویم قسم خلق هغه دی چې په خوله باندې وایي زما رب الله دی خو په مخلوق پسې چکرې لګوي، د مخلوق نه غواړي. اوس چې کوم یو انسان د الله نه غواړي نو د هغه څه ترتیب، کوم انسان د مخلوق نه غواړي د هغه څه ترتیب. که د انسان نه غواړي نو د مشر یو کس نه به غواړي، د عهدهدار نه به غواړي، او په ملک چې د چا حکومتي د هغې د یو رکن نه به ته څه غواړي نو د هغې خواته چې ته لاړ شي یو پیر به لاړ شي یاره زما دا کار دی او ته به یې وکړې. هغه وایي جناب بلکل تا ماله اوټ را کړی دی، تا زما څه منډې ترړې والي، بلکل بل دا کار کو، هغه کار ستا وکړي. هغه په دویم ځل بیا چې ته لاړ شي نو تا ته به یې تندی تریو کړی، تندی به یې تا ته تریو کړی، او داسې به ګڼي چې یاره دا کس چې کوم دی نو دا خو زه اډو د سرې نه پېژنم نه، دا څوک دی د کوم ځای نه دی راغلی دی. حالانکې د الله جل جلاله در څنګه دی؟ د الله جل جلاله در داسې دی. شاعر وایي
وی بازا بازا هر انچی هستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا ای در گئی ما در گئی نو امیدی نیست صد بار اگر تو باشی کستی بازا الله جل جلاله در څنګه دی د الله در داسې دی انسانه ته ګورې یو پیر زما خواله رالی زه در کوم په دویم ځل بیا راشه بیا هم در کوم په دریم ځل بیا راشه بیا هم در کوم اوې توبه وباسه بیا توبه په غلطۍ کې چرته ستانه د هغې شرایطو خیال تا ونه ساتو خپله خبره دې پرې باسله ګناه دې وکړله سل پیره ته دغه توبه ماته کا بیا هم راشه الله جل جلاله وی دا در دا د نه امیدۍ در نه دی بار بار راشه بار بار راشه بار بار راشه او بار بار ویسه دا د الله جل جلاله د در نن که زه وایم زه ډېر سخت ګناهګار یم یا الله سبا به زما نه بله ګناه کېږي نه دا سوچ مه راوله ذهن ته دا سوچ خو ته د دنیا موافق راولي د آخرت د الله جل جلاله په در کې دا خبرې نشته دی د الله جل جلاله در هغه کلاو پروت دی چې څومره ګناهګار یې په دنیا دې داسې یو ګناه نه وي چې ستا نه سرزد شوي نه وي داسې یو خطا دې نه وي چې تا کړي نه وي د الله جل جلاله در ته لاړ شه راشه جومات ته وغواړه د الله تعالی نه الله جل جلاله ارشاد فرمایي ای بنده ته ما ته یو لیش رانږدې شه زه به دوه لویشتې تا ته در نږدې شم ای بنده ته ما ته یو قدم خو راواخله که نه چې زه ستا طرف ته منډه در وامه او که نه د الله جل جلاله در داسې در دی مونږه په دنیا کې چې د سړي نه خپله مور خفه شي یا انسان د خپل ماشوم د خپلې مور نه خفه شي هغه ماشوم خپله مور په غېږه کې راواخلي او هغه ته وایي بچیه ته ولې خفه یې کله ورله یو شی ورکوي کله ورته بل شی ورکوي بچیه خفه کېږه مه د مور نه خلک نه خفه کېږي د پلار نه خلک نه خفه کېږي چېرته به ځې بله مور ځان له کتی شي دا وایي که نه دا خبرې کوي دقه شان الله جل جلاله دی انسان ته وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم هی بنده تا له څه شوي دي چې ته زما نه اخوا دیخوا منډې وې ګرځي رانږدې شه که نه ولې تا له ما دا خوبصورته جسم نه دی درکړی هی بنده تا ته ما څومره ښکلي لاس درکړي دي تا ته ما څومره ښکلي سترګې درکړي دي ته چا پیدا کړی دا رزق درله څوک درکوي ما غرک بربک الکریم دومره د لوی ذات نه ته چا په دوکه کې اچولی ولې اخوا دیخوا روانې رانږدې شه بزرگان فرمایي الله جل جلاله د انسان په توبه باندې داسې خوشحالیږي چې کله یو انسان د الله جل جلاله په در کې لاس اوچت کړي الله جل جلاله زه خو ستا بنده یم د مخلوق بنده زه نه یم زه ستا بند که ګناه مې کړې د عذاب به ته راکې که معاف کوې مې هم ته به مې معاف کې ای الله جل جلاله ما معاف که او دا انسان د الله جل جلاله د ده نه خفی د دې انسان نه نو الله جل جلاله داسې خوشحاله شي چې په اسمان کې فرشتې جشن مناوي چې د الله جل جلاله یو تښتېدلی بنده و خپل رب یې پرېښودی و نن د الله او د هغه بنده روغه شوې ده یو انسان دی هغه د کور نه ورک شي ماشوم نو مور یې شپه او ورځ خوب نه کوي که چېرې د شپې اوده شي او هوا راشي دا ګیټ هم کولاو کی نو فورا راپاسي هسې نه چې زوی مې راغلی د هوا په هغه کش باندې هم د کټ نه راپاسي کیني هسې نه چې زوی مې راغلی الله جل جلاله وایي دومره خوشحاله شي لکه د اویاو مینو موریانو محبت چې راجمع کړي په دغه وخت کې چې د اویاو موریانو د مینې کم حالتي
الله جل جلاله په در کې چې یو انسان ودرېږي خطاکار انسان ودرېږي او د الله تعالی نه سوال وکړي الله جل جلاله په دې باندې دومره خوشحاله شي. اوس زمونږ د طرف نه کمی دی الله جل جلاله در کلاو دی ادعوني سوال وکړئ استجب لکم زمانه څوک د تپوس کولو شته دی نه زه یې درله پوره کومه. واذا سألك عبادي عني فإني قريب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله جل جلاله آواز کوي فرشتې رالیږي څوک شته دی په دې مخلوق کې چې زمانه وغواړي چې زه یې ورله قبوله کړمه زمانه وغواړي چې د ده په څه کې مصلحت دی هغه ورله ورکړم خو څوک شته دی نه چې اوس وغواړي. په الله جل جلاله باندې خوب ولې نه راځي په الله جل جلاله باندې اونګ ولې نه راځي دا جوټې ولې نه وایي د خوب لا تأخذه سنة ولا نوم دا د یو ټکي د وجې نه هغه ټکی دا دی چې هسې نه د شپې زما بنده پاسي دې خوا متوجه شي. دا ډېرې قیمتي خبرې دي الله تعالی دې زموږ زړونو کې واچوي. څوک خبرې کوي هغه طرف ته مه ګورئ چې څوک خبرې کوي نو هغه هم خپل ځان دې طرف ته متوجه کوئ. په دې وخت کې خبره مې څه شروع کړی دا دومره الله جل جلاله انسان د دې دپاره پیدا که په دنیا کې چې دی به زما عبادت کوي دا انسان د بل چا عبادت شروع کړي وتښتي الله تعالی پرېږدي بیا هم دا الله جل جلاله دا انسان شړي نه چې زمړه زمانه نه غواړي خپل کار کوه نه نه الله جل جلاله وایي راځه استجب لکم چې څه نه غواړي هغه درته پوره کوم چې په څه کې د مصلحت دی هغه د درله کوم خو دومره وکړه زمانه خو وغواړه که الله جل جلاله باندې لا تأخذه سنة ولا نوم خوب پې نه راځي جوټه د خوب پې نه راځي ولې پې نه راځي دا پې د دې وجې نه ګورئ نه راځي چې هسې نه زما بنده خپل خوب پرېږدي د شپې او ما طرف ته متوجه وي ما ته وایي چې الله دا درنه غواړم دا درنه غواړم او زه جوټې وهم. الله جل جلاله دا ټول څیزونه د دې نه منزه دی پاک دی. الله جل جلاله په انتظار دی چې دا بنده به کله ودرېږي چې زما نه وغواړي خو لیکن معامله بدله ده معامله داسې ده پکار دا ده چې مونږ انتظار کولی الله جل جلاله ستا د توبې په انتظار دی او زه چې کوم دی نو خوب کوم د یو باچا محل ته لاړ شئ او د هغه نه څه غواړئ چې یاره ماله دا شی پکار دی دا سکیم ماته پکار دی یا د یو وزیر کور ته لاړ شئ او هغه ستا په انتظار دی په دفتر کې چې صاحب به راځي زما نه به تپوس کوي او ته هلته کې د هغه سره په کمره کې په بله کمره کې ویدی نو هغه ته به غوسه ورځي که نه چې یاره دی راغلی دی ماله سوال کوي زما نه چې دا شی لاله وکړه او بیا چې کوم دی نو راغلی دی دلته ویده دی پروت دی انتظار به مونږ کوو مونږ ته به انتظار نشي کولی رونو توبه به په کوم وخت کې قبلیږي یو څو خبرې ذهن کې کېدی چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي الله تعالی توبه هم قبلی او دعا یې هم قبلی. دعا چې کله کوئ همیشه دپاره دل کھول کر دعا مانگنا همیشه دپاره چې دعا غواړئ زړه به کلاو کوي داسې نه چې الله تعالی دا شی نه غواړم او بس نور میس پکار نه دي نه د الله تعالی در ډېر وسیع دی په هغې کې د کمي څه ګنجایش نشته تصور نشته دی چې څه غواړي الله تعالی یې درکوي که اوس یې در نه کړه سبا به یې درکړي بل سبا کال بعد ستا په اولاد کې به یې تعالی درکړي او که هېڅ یې در نه کړه په آخرت کې به د دې دعا په بدله کې تعالی اجر درکړي. تر دې پورې حدیث کې راځي چې کله د انسان په آخرت کې د دې خپلو دعاګانو چې کله نه وي قبل شوي د دې هغه اجر وویني نو سوال به وکړي چې الله اډو زما دې په دنیا کې یوه دعا نه وی قبوله شوې چې نن ماته په هغې باندې دلته دومره ډېر اجر راکړي. نو چې کله دعا غواړو نو زړه به کلاو کړو وبه ګڼو چې دا موږ د الله تعالی نه دعا غواړو د بل چا نه دعا نه غواړو. یو ادب. دویم ادب دا دی د دعا چې کله دعا غواړئ نو یقین به پوخته لرئ مضبوط یقین به په الله تعالی باندې خپل جوړ کړي هغه داسې لکه دنیا معاشره کې مونږ سوچ کوو مونږ چې د چا ګیټ ته ورځو او څه ترې غواړو که نه
نو چې کله سوالګری داسې یو ګیټ ته ودرېږي چې د هغې ګولایانې غټي مضبوط ګیټ لګېدلی 3-4 ټلۍ پې لګېدلي رنګارنګ قسمه بلپونه پې لګېدلي نو د هغه په زړه کې یقین پیدا شي چې دا کور والا څوک دی هسې به ما نه لیږي ځکه چې دومره غټ ګیټ یې جوړ کړی دی یقین یې دغه په زړه کې پیدا شي مونږ چې کله دعا غواړو نو مونږ به په زړه کې دا یقین لرو چې دا دعا مونږ د یو عام شخص نه غواړو بلکې دا د رب العزت نه غواړو چې څوک پیدا کوونکی دی چې د چا په قبضه قدرت کې د ټول جهان کمانډ ورسره دی دا د هغه شخص نه دا د هغه ذات نه مونږ دا دعا غواړو اله به الله تعالی زمونږ دعا قبلوي او که نه داسې دعا هم غوښتله چې یو سپاره مې یاده کړ وی الله ما وبخې زما مور او پلار وبخې ټول رشته داران وبخې او دا یو سپاره وه وم ویل او خبره ختمه نه په دې باندې دعا یو دعا کول دي او یو دعا غوښتل دي دعا به غواړو اله به الله تعالی دعا قبلوي درېمه خبره چې کله دعا غواړو نو سراپه به عاجز سراپه به سوال جوړیږو مونږه که په معاشره کې کتلی نو په دې اډو کې یو سوالګری فقیر د 1 روپۍ سوال کوي د 15 روپو سوال کوي او چې کله ګاډي خواله راشي نو وایي ټکئ که بیمار یم نه نو لاس پر پیدو باندې شروع شي دا ولې کپړې به کور کې ښه صفا پرتي ښکلې کپړې خو چې کله سوار لوځي نو هغه کپړې واچوي چې کومو کې سوروي کمې بوسیده خرابې شوي سر هم وتړي دا یو ولې هم راکوک کی او بیا لاس اوږد کی سوال شروع کی د 1 روپۍ دپاره ښه خو لیکن نن چې زه دوا غواړم نو ذهن مې په بل ځای کې ګرځي لاسونه مې یا اوچت کړي یا نه اوچت کړي یو طرف ته ګورم بل طرف ته ګورم دعا کېږي د بل سره خبرې کوم او زړه کې دا لرم چې الله تعالی مې ګوره اډو د سرې نه یوه دعا نه قبلوي الله تعالی مې د سرې نه اډو دعا نه قبلوي یاره څومره دواګانې ما وغوښتې په دې دعا نه قبلېږي دعا به غواړې الله تعالی ته به عاجزي کې د 1 روپۍ دپاره انسان ځان کمزوری کوي کپړې خرابې اچوي لاس خپل رپوي بار بار منت کوي او ته د رب لم یزل نه دعا غواړې او هغه ته به چې کوم دی نو په داسې بې توجهۍ کې ته ځان پیش کې نه ځان به ورته عاجزه کړي اله به دې الله جل جلاله خیال ساتي وره یاد ساتئ د الله تعالی معامله د دنیا د یو کس په شانتې نه ده چې د الله تعالی نه مو غوښته الله تعالی یې درکوي په دنیا کې معاشره کې مونږ سوچ وکړو ډېر شی سپي ګرځي که نه خو بعضو سپو ته پټې اچولی شوي پټې ورته ښه رنګارنګ مضبوطې پټې ساتلی سپی نو چې هغه ساتلی سپی په لاره باندې رواني نو څوک ورته روټۍ نه اچوي وایي د دې مالک شته دی هغه مالک به ورته خوراک ورکوي خو لیکن د کم سپي غاړې ته چې پټه نه اچولی شوي نو هغه ته هر څوک روټۍ اچوي و یاره داسې کوسې والا سپی دی زما به ثواب وشي روټۍ ورته واچوي یاد ساتئ د الله تعالی مخې ته مونږه د کلمې پټه اچولې ده د الله تعالی مخې ته مونږ د کلمې پټه اچولې ده که په پردو درونو باندې ګرځو د الله تعالی دا وعده ده چې دغه شان خړسرګې کوسترګې به چې کوم دی نو ته واپس کېږي هغه تا ته څه نشي درکولی خو لیکن چې د خپل رب در ته لاړ شي چې د چا د وجې نه ته نن زندګي تیرې هغه رب به تا ته درکوي خپل توکل مضبوط کوي صرف د الله ګوره تبلیغي حضرات ولې وایي صرف د الله تعالی نه کېږي د بل هېڅ چا نه نه کېږي دې خبره کې ډېر لوی مقصد دی د دې مقصد هم دغه دی چې وغواړه د الله تعالی نه مخلوق به یې درکوي خو غواړه د الله تعالی نه مونږ ته باباجي رحمه الله یو دعا ښودله او ډېر عجیبه دعا ده زما پې الحمدلله ډېر مضبوط یقین دی هغه دعا زه غواړم او الحمدلله پوره یقین مې دی اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك
اے الله جل جلاله زه ستا په در کې ولاړ یم، ما د هغه څه دپاره فارغ کړي چې تا څه دپاره زه پیدا کړی یم. الله تعالی موږ د څه دپاره پیدا کړي؟ د خپل عبادت دپاره. چې کله دې دا دعا وغوښتله الله تعالی به دې د خپل عبادت دپاره فارغ کړي. صرف عبادت طرف ته به توجه وي، مونځ طرف ته، روجې طرف ته، زکات طرف ته، عباداتو طرف ته. او ما په هغه څه کې مه مشغوله ولا تشغلني بما تکفلت لي به. په هغه څه کې مې مه مشغوله د کوم څیز چې تا ذمواري اخیستې ده. د الله تعالی ذمواري دا ده چې نحن نرزقک، رزق به زه تعالی در کومه، د مخلوق نه تمه کټ که. رزق به زه در کومه چې یو خصیص څیز ته الله جل جلاله رزق ورکوي، نو دومره لوی انسان، دومره لویه جوسه، عظیم شخصیت پیدا کړی دی، هغه ته به نه ورکوي. دا دنیا د هغه د مخه آباده ده، د دې انسان د پاره پیدا شوې ده، نو ولې هغه ته به رزق نه ورکوي؟ ولې به ضرور الله جل جلاله رزق ورکوي. نو الله جل جلاله په در کې چې کله دا دعا وغوښتلی شي چې الله جل جلاله د خپل عبادت دپاره مې فارغ که، په هغه څه کې مې مه مشغوله وه د کومه ذمواري چې تا اخیستې ده، چې کومه دعا غواړم ای الله جل جلاله لا تحرمني، د هغې نه مې محروموم. او ای الله جل جلاله چې آخرت ته درشمه نو عذاب لاله مه راکوه، ګناهونه مې معاف که. دا ډېره مضبوطه دعا ده. پکار دا ده چې تاسو ټول یاده کوئ او خپل معمول جوړ کوئ. الله جل جلاله به انشاءالله د دې د وجې نه زمونږ دنیا هم ښایسته کوي او آخرت به هم ښایسته کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.